نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فوجد عبدا من عبادنا آتناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. درود شریف وایو چې توسل اللهم صل علی محمد وآله وعترته واصحابه وازواجه وبارك وسلم علیه. مسله د علم غیب کی مونږه مبحث ثانی کی شروع کړی و. مبحث ثانی مونږ لګولې و په خپل استدلالاتو کې د پاره د اثبات د علم غیب عطایی جزئی د نصوص قرآنیو او د احادیث نبویو علی مصدرها الف الف تحینا. پاغی کې 5 آیات 15 آیاتونه په توفیق د خداوند متعال جل وعلا شانه سره په تیر درس کې مونږ بیان کړیو. 15 آیات باندې چې هغه د سورته کهف 15 سفاره 15 نمبر آیه کریمه متعلق د واقعې د موسی علی السلام او د خضر علی السلام سره پاغي مونږه حواله د ابن جریر او د غرنګ د علامه ابن کثیر ورکړی و چې هغه روایت د عبد الله بن عباس سے په ذکر کوي چې وکانا رجلا يعلم علم الغیب. خضر علی نبینا علیه الصلاۃ والسلام یادی چې دا یو سړیو یو ځوانو چې علم غیب باندې پوهېدو علم غیب ورسره. دا روایت علامه ابن کثیر په تفسیر ابن کثیر کې سلورم جلد صفحه 213 کې ذکر کړی دی. وقال محمد بن اسحاق عن الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة عن سعيد بن جبير قال جلست عند ابن عباس رضي الله عنهما. دا سند د حدیث دی. سعید ابن جبیر وی چې زه د عبد الله بن عباس صاحب سره چې حبر د عربو دی ترجمان قرآن دی دا غسر ناستم وعنده نفر من اهل الكتاب و د سره سکسان د اهل کتاب هم ناستو. فقال بعضهم بعضوی یا ابا العباس ان نوفا ابن امرأة كعب يزعم عن كعب ان موسى النبي الذي طلب العالم انما هو موسى ابن میشا. یو کس عبد الله بن عباس سپتوي چې نوف چې د کعب سیب د بیبي زوی دی هغه د کعب سیب په حواله دا وی چې هغه موسی علی السلام چې هغه طلب د عالم د خضر علی السلام کې ګرځیدو دا موسی ابن عمران نه دی دا موسی ابن میشا دی. قال سعید ابن جبیر وی فقال ابن عباس عبد الله بن عباس سے غصه شو پختنه کوي انوف یقول هذا اي نوف دا خبره کوي. قال سعید فقلت له نعم. سعید وی ما ورته وی چې او دا خبره نوف کوي. انا سمعت نوفا يقول ذلك ذات ما پخپل اوریدلی دي. قال انت سمعته يا سعيد تام تريدلي سعيدا؟ قال قلت نعم. قال كذب نوف نوف دروغ وي. ثم قال ابن عباس بعبد الله بن عباس سے وي حدثني ابي بن كعب ما ته حدیث بیان کړی دی ابي ابن كعب الرسول الله د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نه ان موسی بني اسرائيل سأل ربه موسی علیہ السلام چې هغه د بنی اسرائیل موسی دی علیه السلام هغه د رب ذوالجلال نه سوال کو ای ربي
ان کان فی عبادک احد هو اعلم منی فدلنی علی، کستا دی بندگانو کې زمان زیات عالم سوکوی ماته او خایا زورزم. فقال له نعم. رب ذوالجلال ورتوی چې یو شخص تانه عالم دی، ستا کار د ارشاد سره دی او دغه کار د تکوین سره دی، په دغه یو شک کې ستانه عالم دی. او ثم نعت له مکانه، بیا ورته زیو خودلو چې مجموع البحرین ته بلاړ شي. زید اجتماع د بحرین او د روم او د فارس بحرین د غزي کې یوځای کیږي. واذن له فی لقیه، او اجازه ورته ورکړه چې ورشه هغه سره ملاقات وکړه. فخرج موسی ومعه فتى، موسی علیہ السلام راووتو او نوجوان شاگرد چې نامه یوشع او کنیه ابن نون علیه السلام هغه ور سره، او دا خلیفہ د موسی علیہ السلام او دا نبی او د بنی اسرائیل او بعد وفات موسی علیہ السلام. ومعه حوت ملیح، یو ریتکړې مایم ور سره. قد قیل له ورتویل شیو انه اذا حی هذا الحوت فی مکان، چې دا مې په کوم ځکه ژوندې شو فصاحبک هنالک، دا څوک چې ته لټې دی به دک ځکه وي. وقد ادرکت حاجتک، او خپل حاجت دی بیو مندلو چې دا سړی دی پیدا ک. فخرج موسی ومعه فتى، موسی علیہ السلام روته شاگرد ور سره دی. ومعه ذلك الحوت يحملانه، دا مې ور سره او زنبیل کې او تیلې کې چولې او روانو دواړه. فصار حتى جهده السير، موسی علیہ السلام مزل کولو تر دې چې مشقت کی گزار کو دی مزل ستړیش تکاوت سره مخامخ. وانتهى الى الصخره، یو کانی ته ورسید. والى ذلك الماء ماء الحیات، او دغه ابو ته ورسیدو د کانی سره یو چینه و د به حیات، د سه به حیات چینه و من شرب منه خلد، چې څوک ته وبوس کی همیشه پاتې کیږي. ولا يقاربه شيء ميت الا حي، او یو شیز مړ ورته نه نږدې کیږي مگر هغه ژوندې کیږي. فلما نزلا، چې دا دواړه دلته راښکته شو. ومس الحوت الماء، او دی میلرا دغی ابو د چینی د بی حیات مسکو. یوشع علیہ السلام پاکی گوتی والی لگیو، یو ساس کی راغو پا دی مئی پریوتو. او موسیٰ علیہ السلام مدد سوخریتا. فتخذا سبیلہو فی البحر سربا، ابو کی چلا سمنڈی ابو کی سوری نه پاتی کیگو بسر ملوش. خدا مئی چی پاکی ورغو یو سراخ پاتی شو، د سوراخ په شکل پکې د الله رضان ته جوړه کو ویني ول. یوشع علیہ السلام وی چې موسی علیہ السلام را پاسي ورته بیا یاد کم، دغه چې را پاسي دودنه یاد وتیو. فانطلقا، دا دواړه روان شو. فلما جاوز منقلبا، کله چې دا غزینه رجوع کا تجاوز کو مخ کې لاړ، موسی علیہ السلام وګیو. قال موسی علیہ فتاه، موسی علیہ السلام نوجوان شاگرد ته وی آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا، راک زمونږه ناشتا مونږ مخامخ شو په دې سفر خپل کې چې دا دې د ستړیوالي سره. علماء لیکي موسی علیہ السلام ډیر اسفار کړیو، خو په یو سفر کې هم دا نه دی ویلي چې ستړی شو، او د علم په سفر کې وی چې ستړی شو. دې کې اشاره ده چې د علم د حصول د پاره با اسفار کې او سفرونه به کې او دومره ډیر به کې چې ستړی کې پیزاد اله بدر رب کریم علم درکې. قال الفتى، غزوان ورتوي وذكر ورته ذکر ک ارأيت اذ اوينا الى الصخره فاني نسيت الحوت وما انسانيه الا الشيطان ونذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. موسی علیہ السلام ورتوي چې ذالک كنا نبغي، مو خو دغه زلټولو او بسرا واپس. قال ابن عباس، عبد الله بن عباس سے بوئی فظهر موسی علی الصخره، پدې کانی موسی علیہ السلام راوخته حتی انتهى الیها، غی تر ورسیدو. فاذا رجل، اچانک ازاد مفاجات، اچانک یو سړی التناستو متلفف فی کساء الله، ځان رانغخته په یو صادر کې مخې پټو سراج منیر لیکلی دي. فسلم موسی علی، موسی علیہ السلام په سلام واچولو. فرد علیه العالم، دغه عالم چې خضر علیہ السلام دی
هغه ورته جواب ورکي وعلیکم السلام. سراج منیر وی ورته وی چې وعلیکم السلام یا موسی بن عمران. او ثم قال له بیا ورته وی ما جاء بك ان كان لك في قومك لشغل. تسشي راوستي ته خو د بنی اسرائیل نبی ستا قوم کې ستا شغل شتا، اغي ته دعوت ورکې د اغي خیر خوې کې دلته ول راغي قوم دوم د سپری خودو. قال له موسی علیہ السلام ورته وی جئتک لتعلمني مما علمت رشدا. تا تراغلم دې د پاره چې ما تر زده کی دا غسنه چې تا ته درس د کړې شوی دی چې هغه رشد دی. هغه ورته وی قال انك لن تستطيع معي صبرا وكان رجلا يعلم علم الغيب. او دا خضر علیہ السلام یو ځوانو چې په هدو په علم غیب باندې قد علم ذلك. دا ورته علم ذلك د دې ورته علم ورکړې شو خودلې شو ورته دا نګورا دلته راغ وکانه رجلا يعلم علم الغيب. منکرینو د علم د مصطفی صلی الله علیه وسلم سره سبل چې بل جواب نینو سوی وی د دې روایت په سند کې دوه راویان راغلي دي او دواړه مجروح دي. یو محمد ابن اسحاق دی هغه مجروح دی، دویم حسن ابن عماره دی هغه مجروح دی، په علماء جرح کړی دي. نو روایت دی ضعیف دی. د عقیدی په مسله کې اخبار احادیث صحیحه نه چلیږي او تاسو ضعیف روایت موقوف د عبد الله بن عباس چې ضعیف هم دی دوه راویان ورکې دغه پایو راغلی چې دغه حل دی او تاسو په ضعیف روایت باندې عقاید ثابتوي په عقایدو کې پیش کوي. دغه جواب به ورته داسې ورکی ترمذی شریف را کداغه تو ورته اول جلد الاندینی ښا دلته نږدې کیم د باندې زوس غواړم. جواب دا دی چې ګوره جرح او تعدیل دا هر واحد د امر اجتهادي دی. کله کله پدې کې جارح او معدل دا خطا کیږي. جرح او تعدیل هر واحد د امر اجتهادي دی. کله کله پدې کې جارح او معدل دا خطا کیږي چې وهابیان په یو راوی باندې جرح کوي چې فلان وای دا فلانه راوی راغله دی په سند د حدیث کې دا ضعیف دی. وهابي ته جواب دا ورکه ورتوی دا فلانه خدای دی که رسول دی نه دا قول آیت دی که حدیث دی. هغه چې په دې فلان جرح کړي دلیل کې آیت ویلې که حدیث ویلې پیسم نه دی ویلي. هغه وی دا فلانه سړی ضعیف دی او ته د په قول اعتماد کې بدون د دلیل نه دا تقلید دی او تقلید ستا پني شرک دی. شرک مکو مشرک جوړيږي په آرام کې نه. دا فلانه چې وی دا ضعیف دی او دا ضعیف دی وابیان دا ډیر وای کنه نو وابي ته وای کنه چې ناولیا ستا پنځ باندې قول د یو سړی بدون د دلیل نه دا تقلید دی او دا شرک دی. دلیل نه بغیر تاسو د چا خبرې نه منئ. اوس دغه راوی چې په فلان دغه امام د جرح او د تعدیل چې په فلان راوی جرح کوي بدون د دلیل نه کوي دا تقلید دی. د تقلید تعریف دا دی تسلیم او قول الغیر بلا دلیل دغه توی تقلید. او دغه جارح یا د معدل چې را لګي او فلان د فلان تعدیل کوي د فلان تجریح کوي هغه پیس دلیل نه وي او ته قول مسلم دی کتابونه دی په لړلې ته پلی دي. د باران نه پټیدم او د ناویل اندې مشپشوا د امام صاحب د تقلید نه پټیږي او 2000 ذکی د نور خلکو تقلید کې دا ستا عوام اول ستا په تقلید کې مبتلا دي. شیخ صاحب وی او شیخ صاحب ویلی دي. د نحو د امامانو تقلید کوي د صرف کوي د لغت کوي د منطق کوي خو یو د فقه د امام دشمنه دغه سره دشمنه راغستی گمراهانو. یو خدا چې جرح او تعدیل د هر واحد د امر اجتهادي دی. پدې کې جارح او معدل بسا اوقات خطا کېدیم شي. الرفع والتکمیل الرفع والتکمیل د عبد الحی لکنوی صاحب صفحه 117 یوصل اولسمه. اوس دا خبره چې پاغه باندې جرح ده او بس جرح پی وشو بس روایت لړه قسمه کې تیرو بغو او پېماله کلا یعذ بالله.
الک جرح هر جرح خو مقبول نه جرح او تعدیل خپل شرایط لري جرح خو خلق امام ابو حنیفه رحمت الله علیه باندې کوله جرح خو ابیان عمر فاروق سے باندې کوي که په محمد ابن اسحاق باندې جرح وش وسه چلوش دا په امام سے بخل کو جرح نه کوله الرفع والتکمیل کې عبدالحی لکنوی سے په یو کم او یایمه صفحه باندې لیکي وفي فواته الرحمود شرح مسلم الثبوت دویم جل صفحه یو سلسلور 550 کې راځي لابد للمزكي ان يكون عدلا عارفا باسباب الجرح والتعديل وأن يكون منصفا ناصحا لا أن يكون متعصبا ومعجبا بنفسه فإنه لا اعتداد بقول المتعصب فجرح کی د متعصب قولتا اعتبار نشتا كما قدها الدارقطني في الإمام الهمام أبي حنيفة بأنه ضعيف في الحديث غوروي دارقطني اغه متعصب اغه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بارک وی چې دی ضعیف دی عبدالحی لکنوی سے وی و ای شناعه فوق هذا د دین بد خبره بل کما ده فانه امام ورع تقي نقي خائف من الله یاره دنه تاسو کوي کنه زب ورته يم چې ول راغی سوي وأي شناعة فوق هذا فإنه إمام ورع تقي نقي خائف من الله وله كرامات شهيرة فبأي شيء تتطرق إليه الضعف امام سب امامو تقوى دارو نقيو خائف من الله مشهور کرامات لري نو پکم سیز دته د ضعف تطرق او راتګو دخول کو وی دی کله کله بیا جرح چي کوي نوی چې انه کان مشتغلا بالفقه د فقه سره شغل ډیرو حدیث سره شغل نو عبدالحی لکنوی سے وی چې د فقيه وو نو الفقيه اولا بان يؤخذ الحديث منه نو فقيه ستوي پوي په حدیث خبر او کر وړاندې شټیم نشته دی بس بس چلاړو تاسو خپل کارو دا اوکے کارو کزا دا ور کونډه کو کس چلو کو دی خلکو سره نو راځه ورپس نګور دای قطنی امام صاحب باندې سکولا جرح کولا خطیب بغدادی به امام صاحب باندې جرح کولا ابو بکر ابن ابي شيبه مصنف کې باب لګولې دي باب الرد على ابي حنيفه ابن عدي وي ان الامام ابا حنيفه لم يروي الا 300 حديث صرف 300 حدیثونه امام صاحب نه نقل دي جرح پی کوي ابن خلدون مقدمه کې وای انما بلغت روايته الى 17 حديثا او نحوها الى 50 د امام سے حدیث ول زیات نه زیات 50 حدیث دي امام نسائی با په امام ابو حنیفه رحمت الله علیه باندې جرح کوله خو عبدالحی لکنوی سے پیرت کوي چې جرح د امام نسائی مقبول ځکه نه ده لأنه ممن له تعنت وتشدد في جرح الرجال دبا تعنت نکار غستو متعنتو متشددو په جرح د رجالو کې بد تعنت اختیار اولو نو هر جرح ته اعتبارم نه چې بستا یو دوټه کې پیدا کشي مالک ابن انس محمد ابن اسحاق باندې جرح کړی ده او حسن ابن عماره ته فلان دا ویلی ته حسن ابن عماره پی جنیدا سوکو حسن ابن عماره راوی د حدیث د علم غیب د روایت
دا هغه حسن ابن عماره دی چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وفات شو غسل ورته د ور کړو دا هغه حسن ابن عماره دی او ته په در پاس یو ځان ته حنفیم وي او بازي پکې ځان ته دیوبندي سیبم وي او حنفي سیبم وي څوک پکې سوي ځان ته څوک سوي او په هغه چا جرح کوي چې هغه غاسل د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دغه ته غسل ور کړی دی په تقوا او دغه په فقاهت او دغه په علمیت او دغه په زهد اجماع اتفاق دی او دی ورته دجال او کذاب او مشرک او بدعتي فلان فلان وته وي علامہ کوثری رحمت الله علیه النکت الطریفه فی التحدث الردود ابن ابی شیبہ علی ابی حنیفہ بیا ابن ابی شیبہ ته جوابونه کړی دی هغه چې کم ردود په امام ابو حنیفه رحمت الله علیه باندې کړی دی ډیر لګیدلې دی او سم جرح پی کړی دی الخيرات الحسان کې ابن حجر حتمی رحمت الله علیه را لګیدلې چاچی په امام ابو حنیفه رحمت الله علیه باندې بے ځای جرح کړی هغه پس صخره لګیدلې دی او سخت حساب ور سره کړی دی کتاب السهم المصیب فی الرد علی الخطیب دا چې وګوري خطیب بغدادي پرد کې دا کتاب لیکلی شوی دی کتاب السهم المصیب فی الرد علی الخطیب ابو بکر ابن ایوب رحمت الله علیه دی کتاب هغه جامع دی تبید الصحیفه فی مناقب امام ابي حنیفه دا د امام سیوطی رحمت الله علیه کتاب دی تبید الصحیفه فی مناقب الامام ابي حنیفه امام سے باندې چا چې اعتراضونه کړي دا غي جوابونه کړي دي په امام سے باندې او داغه په صاحبینو باندې اکثر جرح چې کړي دا مرجئه کړي دي او کوم جرح چې د په حق کې منقول دي د اهل سنت والجماعت د امامانو نه ناغي پدې کې خطا شوی دي د دې وجنه په الرفع والتکمیل فی الجرح والتعدیل کې عبدالحی لکنوی سے په 129 صفحه کې وایي اصحاب الجرح والتعدیل لم يكونوا معصومين اصحاب الجرح والتعدیل لم يكونوا معصومين دا معصومین نو دی وکلا کلا خطا کېدل بل خبره دادا چې هر جرح زکه معتبر نه ده چې جرح خپل شرایط لري ښا دغه شرایط او بخیال ساتي جرح مبهمه مقبول نویخه جرح مبهمه مقبول نوی جارح با بیان د سبب د جرح کوي پیږي په دې خبره باندې او دلته پدې کې علما سلور اقوالم ذکر کوي چې یو جرح او یو تعدیل له نو دې کې سلور مذاهب دی یو مذهب پکې دا دی چې جرح بدون د ذکر د سبب نه مقبول نه ده که یو سړی هم د جرح کوي او سبب د جرح نه ذکر کوي جرح مقبول نه ده او هر چې تعدیل دی نو تعدیل بدون د ذکر د تعدیل نه دا څه دی دا مقبول دی دویم مذهب هغه د دې عکس دی چې جرح بدون د ذکر د سبب نه مقبول ده او تعدیل بدون د ذکر د تعدیل نه مقبول نه دی دا د هغه عکس او درې مذهب دا دی چې په دواړو کې لابودی دا د بیان د سبب نه جارح با په جرح کې بیان د سبب د جرح کوي معدل با په تعدیل کې بیان د سبب د تعدیل کوي په دواړو کې لابودی دا د بیان او سبب نه او سلورم مذهب دا دی چې په دواړو کې بیان د سبب دا واجب نه دی په دواړو کې بیان د سبب دا واجب نه دی نګوره جرح مبهمه مقبول نوی
اگر کدا جرح مبهمه صادر شي د عارف بصیر نه، خو چې جرح مبهمه بیان د سبب نه کړي دا مقبول نه ده. اوس دا کم کسان چې درته وی چې امام مالک ابن انس رحمت الله علیه بوي چې کزه د اول جل راواله ته مومل شاول چې امام مالک رحمت الله علیه وی چې کزه د بیت الله شریف په خوا کې ودرېګم او زه دا وایم قسم سره وایم چې محمد ابن اسحاق دا دجال دی کذاب دی زبحانس نشم. ویو ګوره امام مالک رحمت الله علیه محمد ابن اسحاق باندې په دې الفاظو باندې جرح کوي لګیا دي او تاسو دا غ روایت پیش کوي او بیا د عقیدی په مسله کې پیش کوي. ترمذی شریف اول جلد باب طهارت اتم صفحه، ترمذی شریف جلد نمبر 1 صفحه نمبر 8 ابواب الطهارت. لاندې الفشذی کی کشمیری وای چې دلته یو حدیث وروړي په باب النهي عن استقبال القبلة بغایت و بولن کی یو حدیث وروړي. داغه حدیث په سند کې راغلی دی محمد ابن اسحاق باب ما جاء من الرخصة في ذلك. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا ابي عن محمد بن اسحاق. ګوره دې پکې راو عرف الشذی کې کشمیری لاندې لیکي دا عرف الشذی نه دی ښه، عرف الشذی غلط دی، عرف خوشبویه توریخه دا عرف الشذی دی. قوله محمد بن اسحاق دیوی اختلف اهل الجرح والتعدیل فيه ما لم يختلف في غیره. وی دا محمد بن اسحاق په حق کې اصحاب د جرح او د تعدیل اختلاف کوي، خو دومره اختلاف کوي چې دومره اختلاف بل راوی باره کې نه دی شوی. بحتی ان قال مالک ابن انس، مالک ابن انس بویل ان قمت بین الحجر الاسود و باب الكعبه، کده حجر اسود او د کعبه د دروازې په دامنس کې ودرېګم لحلفت نزب بیام قسم خورم چې انه دجال کذاب، دا محمد ابن اسحاق دا دجال دی او کذاب دی. ګوره جرح ده یو خدا جرح د معاصر ده هم عصر دی او جرح د معاصر ده مقبول نه وي. دویمه دا جرح ده او جرح ده صادره ده په حالت د غضب کې او جرح چې صادره شي په حالت د غضب کې دا مقبول نه وي. او بل دا جرح مبهمه او جرح مبهمه کې چې جارح سبب د جرح بیان نه کی دا مقبول نه وي. نو څوک چې دا ځای پیش کوي چې ګوره مالک ابن انس بداوي چې دا دجال دی او کذاب دی او زپې د خان د بیت الله شریف د دروازې او د حجر اسود په منځ کې قسم خورم چې دا دجال دی او کذاب دی. داغي تفصیلی جواب براشي په حواله د الرفع والتکمیل فی الجرح والتعدیل د عبدالحی لکنوی صاحب کې. نګوره د باره کې جرح د امام مالک صاحب طرف ته منسوب ده خو تعدیل هم شوی دی ښه. وقال البخاری، امام بخاری څومره لوی امام دی، هغه به د محمد بن اسحاق باره کې ویل انه امام الحدیث، دا امام الحدیث دی. وقال ابن حمام وی انه ثقه 3 مرات، دریزل امام ابن حمام رحمت الله علیه وی ثقه. وقال حافظ الدنيا وی انه ثقه وفي حفظه شيء. نګورا جرح پښتا خو جرح په ما درته وی چې د غدری خبرې سره جرح واخه، جرح مبهمه ده
جرح د معاصر ده، جرح صادر فی حالت الغضب ده، او چې د غدریو کې یو علت موجود شي جرح مردود وي. بلکې جرح مفسرم په امر مجتهد فيه کې د کار کې جرح چې مفسرم وي خو هغه کار مجتهد فيه وي د اجتهاد گنجائش پکې وي، نو ولتم ګوره جرح مقبول نه ده. او جرح مفسره د متعصب نه چې صادر شي، نو جرح که مفسره می خو چې صادره د متعصب نه هغه مقبول نه ده. لکه ابن جوزی باره کې دا خبر علماء کړی دي. د دې وجنه علامه خطیب زین الدین عبدالرحیم ابن حسین ابو الفضل عراقی مصری فرمای دا چې جرح مبهمه مقبول نه ده، انه مذهب الائمه من حفاظ الحديث، دا مذهب د امامانو دی، د حافظانو د حدیث مذهب دی، ونقاده د حدیث د ناقدینو مذهب دی، لکه بخاری و مسلم چراوالی. او عبدالحی لکنوی سیبوی هذا مذهب الحنفیہ واکثر المحدثین منهم بخاری منهم الشیخان و اصحاب السنن. دا چې جرح مبهم مقبوله نه ده، دا مذهب د احناف دی، د اکثر محدثینو دی، دا مذهب د امام بخاری دی، د امام مسلم دی، د اصحاب السنن دی. او حافظ ابن حجر په نخبه شرح النخبه کې وی ان التجریح المجمل المبحمه، جرح مجمل و مبحمه یقبل دا بقبل ولی شي فی حق من خلا عن التعدیل، دا هغه چا په حق کې چې هغه د تعدیل نه خالی وي، صرف جرح شوی او چې تعدیل نه کړي. لانه لما خلا عن التعدیل چې یو سړی د تعدیل نه خالی وي صرف جرح پې شوی، نو صار فی حیز المجهول، دی په حیز د مجهول کې شو، داغه موضع کې شو. و اما فی حق من وسک وعدل، په حق د هغه چا کې چې داغه توثیقم شوی تعدیلم شوی، داغه په حق کې جرح مبهمه فلا يقبل الجرح المبهم، داغه په حق کې جرح مبهمه مقبول نه ده. دلته جرح د امام مالک دا جرح مبهمه ده، او په حق داغه چا کې د چاغه وسک وعدل توثیق داغه د جانب د امام بخاری، د حافظ الدنیا، د امام ابن حمام د جانب داغه توثیق شوی دی. عبدالحی لکنوی سے بھی موضوع کی لکھی وی تجریح علی احد الروات امر ضروری، جرح په یو راوی باندې کول دا یو امر ضروری دی. والضروری یتقدر بقدر الضروره، او ضروری مقدر کول شي په اندازې د ضرورت. دومره الفاظ به وي چې بس صرف داغه تجریح پیوش، کته زیات الفاظ وي نو دا جواز نه لري. ښه د دې وجنه الرفع والتکمیل کې صفحه نمبر 67 کې عبدالحی لکنوی سے وی لا يجوز الجرح بما فوق الحاجه، د حاجت نه فوق الفاظ سره جرح کول دا روان دي. او بیا وی ولا يجوز التجريح بشيء اذا حصل بواحد، وی چې کله په یو لفظ دیو راوی باندې جرح کیږي دو الفاظ باندې ذکر کی. امام مالک صاحب سوی دجال کذاب، نو جرح خدا جرح شرایط هم پیژنې کنه. د لکیری فقیری بس یو ذکر دی ولیدل چې امام مالک صاحب په جرح کړي، او محمد ابن اسحاق ضعیف دی او بس راولګه پی. بل دا خبره ده 66 صفحه کې یو قاعده ذکر کړي، الرفع والتکمیل صفحه نمبر 65. اذا غلبت محاسن الرجل المواسي لم تذكر المواسي، یو سړی کې دوا شیزونه دي، محاسن هم ورکشتا مساوی هم ورکشتا، خو محاسن غالبی مساوی باندې تبه مساوی نه ذکر کې محاسن ذکر کا. په دې خبره باندې پوښوي کنه. دلته چې امام مالک سے په دغه مجرح کوي ولی کوي،
امام مالک صاحب کتاب لیکلو. دا کتاب ورسېدو محمد ابن اسحاق ته. هغه چې وکړه هغه وی انا بهتره، زه د دې طبيب او معالج او ډاکټر يم، زبدي کې غلطیاں نه روباسم. دا خبره چې امام مالک صاحب ته رسول الله غوسه شو، نو هغه دا د غصې په حالت کې دا جرح کړی ده. او دا 409 صفحه د الرفع والتکمیل خ 409 صفحه باقی کې عبدالحی لکنوی سے بھی یو عنوان لگئی ایقاظ نمبر 25 فی بیان حکم الجرح غیر البری. الجرح جرح اذا صدر من تعصب، چې کله جرح صادر شي د تعصب نه او عداوت او منافرت او نحو ذلك، یا د عداوت د وجی یا د نفرت د وجی یا پشان د دی د غصې د وجی، فهو جرح مردود، دا به جرح مردود دی. ولا یؤمن به الا المطرود، پدی ایمان او یقین نساتی مگر مطرود د الله د رحمت نشړلې شوی سړی. پیږي په خبره. لہذا دی وجنا لم يقبل قول الامام مالک فی محمد ابن اسحاق. د دی وجنا با د امام مالک رحمت الله علیه قول د محمد ابن اسحاق چې صاحب المغازی دی، داغه باره کې د امام مالک قول نه تسلیمیږي نه به قبلیږي، چې هغه وی چې انه دجال من الدجاجله، لما علم ذکر معلومه شوی دا چې انه دا جرح د مالک ابن انس په محمد ابن اسحاق صدر من منافره باهره، دا د ښکار نفرت د وجه دا جرح صادره شوی و. بل حققوا، بلکې علماء دا خبره ثابته کړی ده چې انه محمد ابن اسحاق حسن الحدیث دی. دلته به دغه درس ترمذی اول جل راواله تکینه اگر مړی کې درس ترمذی د درې مخانه کې چې پروت دی اول جل راواله، دا خوا کې ورسره تحفه المعید اول او دویم جل راواله. ما ته وګوره زما ګوتې ته نو بیا وګوره تحفه المعید تر تخکاره شو. دا زیړ غوندي کتاب څه دی؟ اول او دویم جل راواله. ګوره دا دیوبندي علما دي ښه. درس ترمذی د تقی عثمانی اول جل صفحه 240 دیکھیے وہی محمد ابن اسحاق روات حسان میں سے ہے، روات حسان میں سے ہے، د حدیث دا حسن وی دا کی دالت 240 صفحه. تحفة المعی شرح د ترمذی د سید احمد پالنپوری اول جلد 212 صفحه. دیوی چې محمد ابن اسحاق پنځ دا کابر د دیوبند من روات الحسان دی، دا حدیث حسن دی. پوښی په خبره باندې نو ځکه عبدالحی لکنوی صاحب وی پر رفع و تکمیل 411 کې بل حققوا انه حسن الحدیث، دا من روات الحسان دی. او بیا وی واحتجت به ائمه الحدیث، د په حدیث امامانو د حدیث استدلال کړي. زبر تډیر حدیث د ترمذی پیش کړ چې دی په سند کې راغلی او امام ترمذی باغه حدیث ته حسن ویلی، صحیح به ورته ویلی. لکه ځان سره ولي کوي جامع ترمذی اول جلد صفحه 40 الته یو حدیث وروړي، داغه حدیث په سند کې محمد ابن اسحاق راغلی او امام ترمذی هغه حدیث باندې لاندې باب دغه حکم لګی هاذا حدیث حسن صحیح، دا حدیث حسن دی او صحیح دی. حسن په یو اعتبار، صحیح په بل اعتبار. دا غرنگی ترمذی اول جلد صفحه 48 باب بدء الاذان، باقی کې حدیث وروړي او هغه حدیث کې محمد ابن اسحاق راغلی.
اول تاغه انعنم کوي د محمد ابن ابراهیم نه او محمد ابن اسحاق هغه مشهور دی په تدلیس او انعنم کړي ده او انعنه د مدلس مقبول نه او بیا امام ترمذی ال تسوی هاذا حدیث حسن صحیح. همداشان ترمذی اول جلد صفحه یو کم ویا الته یو حدیث روړي د هغه په سند کې امام محمد ابن اسحاق صاحب المغازی راغله او هغه حدیث ته امام ترمذی حدیث حسن ویلې دي. همداشان صفحه 120 او صفحه سلمه کې امام ترمذی یو حدیث روړي د هغه په سند کې راځي محمد ابن اسحاق او ترمذی وی حدیث محمد ابن اسحاق اصح دا صح دی. دیو جناب عبداللہ لکنوی سے وی واحتجت به ائمه الحدیث د حدیث امامانو د په احادیثو استدلال کړي دي. وقد بسطت الكلام فيه ما پدې کې کلا خبرو د کړي ده فی رسالتی په خپل رساله کې امام الكلام فيما يتعلق بالقراءه خلف الامام اولان دی پدې بیا مؤشره لګیدلې چې دا امام مالک سے پد باندې ولې جرح کړي وا نو هغه د خپل جرح نه رجوم کړي دا جرح کې دا شرط دی چې جارح به خپل جرح تر مرګ پورې برقرار پاتې اله به مقبوله. دلته سلورم جواب د پاره د جرح د امام مالک دا دی چې د خپل جرح نه رجوم کړي دا ګورېخه فلما صنف مالک الموطا چې امام مالک سے موطا کتاب لیکل موطا امام مالک قال ابن اسحاق ویل ائتونی به فانا بیتاره دا ما تروړی زی بیتار ما بیتوار پتوا سره موجم الوسیط وی البیتوار معالج الدواب دا د دواب معالج و طبیب توي یقال هو بهذا عالم بیتار خلقوی دا سړی په دې باندې عالم دی او د دې ډاکټر او طبيب دی. اذا کان خبيرا حاذقا فی کل یوشکی اغسوی خبرداری او خياري او چا دا ویلی چې بیتوار ویلی شي الذي ينعل الدواب ويعالجها هغه چې اسب تنال ټکوي او علاج ورته کوي ته بیتوار وي. نو محمد ابن اسحاق ته چې خبر د موطا د امام مالک ورسېدو هغه وی دا ما تروړي زی بیتار او ډاکټر هم دې کې غلطیاں درته خېب نو فنقل ذلك الى مالک دا خبر نقل شي امام مالک سیبتا نو هغه وسش فقال هذا دجال من الدجاجله دې دجال دې د دجالانو نه يروي ان اليهود د يهودو نه روایت کوي وقال بينهما ما يكون بين الناس ابیا وی حتى عزم ابن اسحاق على الخروج الى العراق چې بیا محمد ابن اسحاق د دغه علاقینا عراق ته هجرت کولو فتصالحا حين اذن دي دواړو دغه وخت کې صلح وکا امام مالک سی رجوع کړ خپل قول نه واتاه مالک عند الوداع امام مالک د خدای پامانه پټیم کې د تور کې 50 دینار 50 دینار ونصف ثمرته تلك السنه وسمره تنخوا چې د کال د امام مالک رحمت الله علیه وا د غینې نیمه محمد ابن اسحاق تور کجدا والو تخفنش نو داغه جرح در تخکاری خداغه رجوع صلح در تنخکاریږي چې وسړی دجال منت دجاجلی او يروي ان اليهود وی هغه سره بیا څوک صلح کوي هغه ته بیا څوک تحایف ور کوي پویږي کنه پویږي لکه نو دی و در ترولګي په هم خپل د جرح او د تعدیل کتاب ته ګوتیم نه وړي بس چرته یو څوک ورته وی چې بس دی دا روایت پیش کړي مستوى پیدا جرح کې چې محمد ابن اسحاق بارکی مالک ابن انس وی چې دا دجال کذاب او بیا بزان لیوانی کې پزان به پیریان علی السلام را ولې ټوپونه بشرو کې چې دا دجالان او کذابان روایت م پیش کوي او دا ها دا دجال او کذاب او ها دا فلانو پیږي په خبره باندې نو ته خبره مې چې دا دجال او کذاب وته چا ویلې هغه ور سره بیا روغم کړي ده هغه دین بیا رجوم کړي ده او دا جرح صادره داغه نه په حالت د غضب کې و او دا جرح مبهمه ده او دا جرح د معاصر ده نو دې دومره خبرونه خوار خبر نیو را پابسي ځان ولې ونی کی او ځان به شرمای
نګور جرح بما فوق الحاجه دا ناروا ده. دومره الفاظ وایا چې بس دراوی جرح پیوش ا مجروح شي پی. اوس دومره ورخوګیدل يروي عن اليهود دجال کذاب فلان 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 دا ټیک خبره نه ده. دیو جنا امام مزنی فرمای دا تلمیذ د شافعی دی. سمعنی شافعی یوما وانا اقول فلان کذاب. امام شافعی صاحب ناس تو ما یو راوی باندې جرح کوله ما وی چې هغه فلانی راوی کذاب دی. فقال لي يا ابراهيم اقصى الفاظك احسنها. ما توی چې ابراهیم الفاظ کم کا خستا الفاظ استعمال کا. لا تقل كذاب كذاب چاته مو آیا ولكن دس وایا قل حديثه ليس بشيء غير مقبول. حدیثونه کمو حدیث غیر مقبول له دس الفاظ وایا. پډیر کم موازیو کې بتاسو د امام بخاری نه ووري چې هغه چرته یو سوزي کې ویلي چې کذاب وزاع. اکثر وی سکتو عنه. علما د دنه چپ شوی دي تعدیل نه کوي. فيه نظر ترکوه علما د پریخه دي د الفاظ وي. محذب الفاظ استعمالول پکاري. او بل دادا چې کله یو راوی داسي چې داغه باره کې جرح او تعدیل دواړه واقع وي لکه محمد ابن اسحاق د دې پای راوی دی. محققین وی من روات الحسان دی او د دې پای راوی دی چې جرح په هم شتا خو تعدیل هم شتا. عبدالحی لکنوی صاحب وی لا يجوز الاکتفاء على نقل الجرح فقط في من وجد فيه الجرح والتعديل. د یو سړي جرح او تعدیل دواړه شوي او ته صرف اکتفا په ذکر د جرح کې وی دا روان دي. دا ناروا کړ دي بلکې دا ظلم دی دراوی سره. خبره باندې پیږي کنه. د محمد ابن اسحاق دغه سړی دی. علامه ذهبی میزان دویم جلد 680 صفحه کې وای. علامه ذهبی میزان دویم جلد صفحه 680 صفحه کې ابن جوزی باندې اعتراض کوي چې دو ابان ابن یزید عطار راوی ته ضعیف ویلې دي. داغه جرح ته ګوري او تعدیل ته نه ګوري. وای چې ابن جوزی دس یو سړیو کان یسرد الجرح ويسكت عن التوثيق. جرح ته خو به زر ورو دانګل خو چې داغه توثیق بشوي نو ولته بیا چپ ناستو ګونګي وو. ګور ابن کثیر حافظ الحدیث دیخه هغه د محمد ابن اسحاق په سند سره یوازې دا یو روایت د علم غیب په خپل تفسیر کې نه دی وروړي. 298 روایت سکم 300 روایت علامه ابن کثیر په سند د محمد ابن اسحاق په خپل تفسیر کې وروړي. او د علامه ابن کثیر عادت خو تاسو ته معلوم دي. ته بدايه نهایه وګوره د ابن کثیر حافظ الحدیث دی او هغه راولګي سیبه یو حدیث ذکر کی پاغي باندې جرح شروع کی چې حدیث کی سوي چپ نه پاتې کیږي بس غاړه خلاصي. اوس دا حدیث د علم غیب د اثبات چې ابن کثیر په خپل تفسیر کې وروړي دلته جرح نه کوي. کدی کې سوي جرح به پیغه کړي وکنه هغه پې نه کوي او تړي رخصوانه ته پیرا پاسې د جرح پې کی. بل دا چې که محمد ابن اسحاق دومره دجال او کذابی چې داغه حدیث قابل د احتجاج او د استدلال او د قبول ني نو بیا 298 روایت د تفسیر ابن کثیر دا ټول لاړه سره خوړو. ابن کثیر دومره لیوانیو چې د خپل تفسیر په دومره د دجال او کذاب پر روایت باندې ته په لړلو چې د روایت د کابلیانو خبره چندان شي نه وي دومره څه شي نه وي. نبی ابن کثیر باندې دومره سنداخ پېخه و چې هغه 298 روایت په خپل تفسیر کې په سند د دروړي. بل یو ثقه سړی د یو راوی احادیث په خپل کتاب کې نقل کی تراوی سرکار ملره اوس اعتماد په دې ناقل او صاحب الكتاب باندې کوا. بصائر اتیا صفه وګوره او بصائر د دجوی یوصل اتدرشمه صفحه وګوره. فإن تقرير الثقات وتوثيقهم يكون سندا. ذکر الثقات كسند ثقه سړی یو روایت ذکر کی دا سند حیثیت لري چې ګویا کې دا صحیح سند دی. امام زهبی وی
اذ العمدة فی زماننا لیس علی الروات، زمون په زمانه کې اعتماد پراویانو ته مګورا بل علی المحدثین، محدثینو ته وګورا. محدث دا حدیث نقل کو جرح په نه کته محدث ته ولې نه ګوري؟ وګوره هغه راوی چې داغه باره کې جرح او تعدیل دواړه موجود دي او ته یو ذکر کې او بل متروک کې، دا ظلم دی. عبدالحی لکنوی صاحب داغه عبارت درته ما پیش ک چې هغه فرمای لا يجوز اکتفاء على نقل الجرح فقط في من وجد فيه الجرح والتعديل كلاهما من النقاد. نو ډیر اقوال د علماو نقل کی او بیا اخر کې یو خبره کوي صفحه شپږ شپېتمه باندې وی قلت هذه النصوص، تما چې کوم تصریحات د علماو ذکر ک لعلها لم تقرا سماخ افاضل عصرنا واماثل دهرنا. وی دې تصریحات د علماو د غوږ سورې زمونږ د زمانه د افاضل او اماثل ته نه دی وهلي، غوږ ته دا تصریحات نه دی ورغلي. فإن شیمتهم د دې عادت انهم حين قصدهم دی په وخت د قصد کې چې کله دی ارادو کې بیان ضعف روایت د بیانولو د یو روایت د ضعف ينقلون من كتب الجرح والتعديل الجهر دون التعديل. دی صرف هغه جرح راوالی د کتابونو د جرح او د تعدیل نو تعدیل نه رالی. فیوقعون العوام فی المغلطه، عوام په غلطه کې گزاري. لظنهم زکه دا خلق بیا د سی ګمان کوي چې ان هاذا الراوی عار عن التعديل الاجله، چې دا راوی د باندې صرف جرح شته او تعدیل گینه نشته. والواجب علیهم بی پدی خلق باندې خدا واجب وا اين قل الجرح والتعديل کلیهما، چې جرح او تعدیل د یو راوی باره کې دواړه شوی دواړه به نقل کوي او ثم يرجح حسب ما يلوه لهم احدهما، او بیا دې چې دې ته کم یو راجح کاریږي بیا د غیله ترجیح ورکی خیر دی. خدا سے بنه کوي چې یو راوی باره کې جرح هم شوی دی او تعدیل هم شوی دی او ته جرح ذکر کې او تعدیل نه سترګې پټي. ولا عمري عبدالحی لکنوی رحمت الله علیه وی زما دپتا په خالق د خپل عمر قسمی، عبارت کې حذف د مضاف دی، شرک نه دی چې ګنې حلف بغیر الله دی. زما دی په خالق د خپل عمر قسمی چې الله دی تلک شیمت محرمه و خصلت محرمه، دا یو حرام خوی دی، حرام عادت دی چې د یو راوی باره کې جرح او تعدیل دواړه راغلی او ته فقط ناقل د جرح جوړ شي او تارک د تعدیل جوړ شي، دا حرام خوی دی، حرام خصلت دی. تب دواړه ذکر کې مشهور تابعی علامه ابن سیرین رحمت الله علیه فرمای ظلم لاخیک، دا استاد خپل مسلمان ضرور سره ظلم دی ان تذکر منه اسوأ ما تعلم وتكتم خیره، چې هغه کې کم بد ته معلومی هغه ذکر کې خو چې کم خی ته معلومی هغه پټ کې، دا دغه سره ظلم دی، دا دغه حق تلفی ده. قیامت کې واغستا گریوان تلاس درچي زما باره کې جرح دی په نظر ښکارېدا او چې امام بخاری ما ته امام الحدیث ویلو هغه زما تعدیل دی نه لیدلو، ظالمه. علامه لکنوی په الرف والتکمیل و شپېتمه کې وی ومن عاداتهم الخبیثه، د دې بعضې د اخیر زمانې د خلکو د خبیث عادات و ندام دی انهم کلما ناظروا احدا من الافاضل، چې کله دی د یو عالم سره مناظره کوي فی مسئله من المسائل توجهوا الى جرحه، نبیا دی متوجه شي داغه جرح ته بافعاله الذاتیه، هغه ذاتی افعال باندې پاغه جرح کوي. وبحثوا عن اعماله العرضیه، او داغه عرضی اعمالونه بیا بحث کوي. وخلطوا الف کذبات بصدق واحد، د یو رښتیا سره زر دروغ ملګری کی. وفتحوا لسان الطعن علی، او د طعن جبه ور باندې کولو کې نبیا وای چې تاسو پیر صاحب د الوهیت دعوه کړي او دا دروغ بکواسات شروع کی بحيث يتعجب منه كل ساجد، هر موحد سجده کوون کې خالق رب الجلال ته هغه د تعجب کوي چې دا څه به شرم او طاعن او طعان او لعان او فحاش او بحیا دي. علیکاری په شرح د نخبه کې وای التجریح لا يقبل ما لم يبين وجهه، جرح به تر هغه نشي قبل ولی تر سوچ وجه او سبب د جرح بیان شوی نوي. بخلاف التعديل فإنه يكفي فيه أن يقول عدل أو ثقة مسألة، په باب د تعدیل کې چې دومره وي چې دا عادل دی ثقه دی
که وجه او سبب د تعدیل بیانم نکی دومره کفایت کوي دا کافی دی. امام ابن دقیق العید رحمت الله علیه وی ومقتضى قواعد الاسلام قواعد الاصول عند اهله انه لا يقبل الجرح الا مفسرا. په تقاضا د اصول په نزد اهل د دې اصول دادا چې جرح بنشي قبل وله مگر وقتی کې چې دا مفسر واقعش. امام نووي مقدمه د شرح مسلم کې فرمای اول جلد صفحه 25 ده لا يقبل الجرح الا مفسر مبين السبب. جرح بنشي قبل وله مگر هغه وخت کې چې دا مفسر او سبب یې بیان شوی وي. په کشف الاسرار کې چې شرح د اصول د بزدوی ده د علامه عبدالعزیز ابن احمد ابن محمد بخاری ده او اما الطعن من ائمه الحديث ائمه الحديث کله طعن ولګي فلا يقبل مجملا ای مبهما دا چې مجمل مبهمي دا بنشي قبل ولی که صرف دا سی وای بان يقول هذا الحديث غير ثابت دا حدیث ثابت نه دی فلانی ویلی دی ولی ثابت نه دی سی ویلی دی نه دا قول ته اعتبار نشته. کدا سی وای چې دا حدیث منکرن یا دا سی وای فلان متروک الحديث یا ذاهب الحديث یا مجروح یا ليس بعدل نو دا جرح مقبول نه ده من غیر ان یذکر سبب الطعن چې سبب د طعن ذکر نکی د جرح مقبول نه ده وهو مذهب عامه الفقهاء والمحدثين. مزیوزی کې پیدا کی دا حدیث منکر دی او ضعیف دی بس بیا را پس یو پیشکې هند دا ویلو د دا ویلی دي الکه سبب د طعن ذکر کړي دی نه دا جرح ځان سره جیب کې واچو. علامه ابن حمام په تحریر الاصول دویم جلد 255 کې وای اکثر الفقهاء ومنهم الحنفيه والمحدثين على انه لا يقبل الجرح الا مبينا. جرح با پنځ د اکثر فقهاو چې احناف ورکه داخل دي اکثر محدثین دي اغي دا وای چې جرح با نشي قبل وله مگر دا چې مبین وي. علامه نصفی صاحب د کنز په منار کې لیکي الطعن المبهم من ائمه الحديث بان يقول هذا الحديث غير ثابت او منكر او مجروح او راويه متروك او د اخر کې وای فلا يقبل دا بنشي قبل ولدا جرح الا اذا وقع مفسرا مگر دا چې جرح مفسری بما هو جرح متفق خو په هغه الفاظو چې هغه اشتیا جرح وی. او په شرح د مختصر المنار کې ابن قطلبغا چې دا تلمیذ د ابن حمام دی او دا شیخ د سخاوی دی او ما سره کتابونه شتم خدا قطلبغا رسائل نه هغه دی ما سره دی مجموع رسائل د قطلبغا دا د ابن حمام شاګرد دی. دی وی لا يسمع الجرح في الراوي الا مفسرا جرح بنشوري دی په راوي کې مگر هغه چې مفسره وي بما هو قادح پدس الفاظ ووي چې هغه اشتیا قادح جوړې دي. کشف الاسرار د مصنف عبدالعزیز بخاری دی دا کشف الاسرار مصنف عبدالعزیز بخاری د منتخب الحسامی په شرح چې تحقیق باغی کې لیکي انت انا طعن مبهم لا يقبل کچا طعن مبهم لګولو دا بنشي قبل ولی كما لا يقبل في الشهاده هو كذا اذا كان مفسرا کچا جرح مفسر موکا خو به امر مجتهد فيه دا به هم نشي قبل ولی او كذا اذا كان مفسرا جرح مفسر وا الفاظ د جرح وا د هغه چانه وجه دا سړیم سو دا سړیم اهل تخا خدا سړی صرف دوم روج دا تعین دا معروف او په تعصب سره یا متهم او تعصب سره بیا هم د جرح مقبول نه ده. التحقیق شرح د منتخب حسامی هغه کې دا وضاحت موجود دی. نو هر جرح ته اعتبار امني د جرح او د تعدیل خپل الفاظ دي هغه ته قتل پکاري چې لکه جرح سړی کوي په کوم الفاظو باندې به کوي او دا هغه خپل قواعد او شرایط دي. علامه امیر کاتب ابن امیر غازی قوام الدین اتقانی مؤلف د غایت البیان حاشیه د هدایي په تبیین د شرح د منتخب الحسامی کې فرمای ان کان الانکار من ائمه الحديث کچرته یو شی باندې انکار راغو د ائمه الحديث نه فلا يخلو دا بخالنوي
اما یکون یا بوی د انکار او د طعن مبهم بین قال چې هم د درز ورکی چې مطعون دی مجروح دی او یا مفسر وي نو که مبهم وا فلا یکون مقبولا دا مقبول نه وي. هم د غرنګ عبد الله ابن مسعود ابن تاج الشریعه شارح د وقایع فرمای په توضیح کې چې شرح د تنقیح ده فإن كان الطعن مجملا لا يقبل وإن كان مفسرا كمبهم وا نبشي قبل ولي كمفسر وا فإن فسر بما هو جرح شرعا متفق عليه او الطائن من اهل النسيها لا من اهل العداوه والعصبيه يكون جرحا والا فلا. کجرح مفسر وا خو جارح سوي جرح په داس الفاظ وکړي چې هغه متفق علیه الفاظي او دا تعین او جارح د اهل نصیحت نه خیرخواوي عصبیت او عداوت پکې نه وي نو بیا جرح ده. همدا شنقاضی بدر الدین محمود ابن احمد عینی مؤلف د عمدة القاری په بنای په شرح د هدایه کې وای په بحث د شعر المیته کې الجرح المبهم غیر مقبول عند الحذاق من الاصوليين. دا ماهرین چې کوم اصوليين دي دا غي په نسبت باندې جرح مبهمه دا مقبول نه ده. په خبره باندې پیږي. او بیا وای چې عبدالحی لکنوی سے عبدالحی لکنوی رحمت الله علیه دلتا بیا یو بل قول نقل کړي د مولا خسرو محمد ابن فراموز رومي په مرآت الاصول شرح د مرقات الوصول کې غوي ان كان الطاعن کچرت دا طعن لګون کې وی من اهل الحديث فمجمله د مجمل جرح نحو ان الحديث غیر ثابت د سی وجه د حدیث ثابت نه دی او مجروح او متروک او راویه غیر عدل لا يقبل دا بنشي قبل ولی. او کڅوګ دا وای چې په کتابونو د جرح او د تعدیل اعتماد پکار دی چې هغه کله کله بیان سبب ته تعرض نه کوي نو څه چلوش بس چې دومره وای چې دا ضعیف دی فلان دی اعتماد پیو کنه نو جواب زمونږ هم دغه جواب دی چې دا حدیث کوم ائمه الحديث ذکر کړي په غي اعتماد پکار دی چې هغه ذکر کو ته کم کو جاخله چې ته پیردونه کی. ابن کثیر 298 ذکی پر روایت د محمد ابن اسحاق احادیث په خپل تفسیر کې ذکر کړي او تر علیه دجال او کذاب او دغه شذونه ورته جرح پکې او کڅوګ دا خبره کوي چې ټیک د محمد ابن اسحاق باره کې جرح او تعدیل دواړه راغلي دي خو جرح خو مقدمی په تعدیل باندې کنه نو تقدیم جرح تور کا دا هو قاعده ده چې جرح مقدمی په چا باندې په تعدیل باندې. نو جواب بدای چې ګوره دا خبره مطلقاً دغه سینه ده بلکې دې کې قیودات او تفصیلات شته. په دې مسله کې تفصیل لوغه ده چې کله جرح او تعدیل معارض واقع شي د یو سړي باره کې جرح هم راغلی تعدیل هم راغلی نو په دې کې درې اقوال دي. دې کې څو اقوال دي؟ دې کې درې اقوال دي. یو قول دا دی چې جرح مقدم ده مطلقاً اگر که معدلین دا اکثر وي تعدیل چې د چانه واقع دی هغه لس دي جرح چې چانه واقع دی هغه 15 دي جرح مقدم ده. دا یو مذهب دی. دویم مذهب او قول ورکې دا دی کچرته عدد د معدلین او اکثر او قدم دا وړاندې کولی شي لکه د یو راوی باره کې معارضه راشي د جرح او د تعدیل خو جرح کړي وي 5 اشخاص او تعدیل کړي وي 10 لس کسانو نو اعتبار کثرت د تعداد د معدلین ته ورکول شي دلته به تعدیل مقدم کول شي. دا دویم قول دی. او دریم قول لري کله چې معارضه راشي په من د جرح او د تعدیل کې نو ترجیح ورکې چاته جرح او یا تعدیل ته خو په مرجح سره چې مرجح موجود وي. او دلته عبدالحی لکنوی سے بیا عرف و تکمیل کی وی قلت قد زل قدم كثير من علماء عصرنا بما تحقق عند المحققين. وی ګوره په دې قاعده کې چې د محققینو ثابت ده چې ان الجرح مقدم على التعديل نو دلته د ډیرو علماو زمونږ د زمانه قدم بیا خوېږي لغفلتهم وی دی غافل شي د تقید نه او د تفصیل نه وی دی کې تقید دی او دی کې تفصیل دی د څه قاعده خو نه ده چې بس جرح مقدم د په تعدیل باندې بس تیر ځای چلاوه. وی زمونږ د زمانه د علماو قدمونه ډیر خوېدلې دي وی دی غافل د تقید او تفصیل نه
توهم منهم دی دا ګمان کوي چې ان الجرح مطلقا ای جرح کان من ای جارح کان فی شان ای راو کان مقدم علی التعدیل مطلقا ای تعدیل کان من ای معدل کان فی شان ای راو وليس الامر كما ظنوا بدی قاعده وری جرح مقدم د په تعدیل چې هر جرحي په هر روي باندې د هر چا نه صادري د هر معد هر تعدیل نه مقدم دی چې هغه تعدیل د هر چا نه صادري د هر روي باره کې صادري ودا سینه ده بل مسألته دا مسله چې مسله د تقدم د جرح د تعدیل ده مقیده دا مقیده ده پس به ان يكون الجرح دا جرح بسی مفسره وي دغه جرح مبهمه دا غیر مقبول مطلقه په مذهب صحیح کې زین شریف هم بیکار کوي کنه کوي نو دا اوغت بحث عبدالحی لکنوی صاحب رحمت الله علیه کړی دی اعتراضات او جوابات وغیرہ نقل کړی دي چې ګوره کله جرح صادر شي من صدر منه الجرح دا بدري حالاتونه خالی نوي بیا به دا جاری حاد وی حاد حا پستحا سره الحاد نه چوالی یا بده معتدلی یا بده متساهلی چې حاد وی لکه یحیی ابن سعید ابن معین ابو حاتم ابن خراش دی په جرح کې سم ورکوزیږي بعضی داسي چې هغه معتدل وي لکه احمد ابن حنبل بخاری ابو زرعه بعضی داسي چې هغه متساهلی لکه ترمذی حاکم دارقطنی بعضی اوقاتو کې هغه دا کار کوي نو دا خپل الفاظ لري خپل شرایط لري دا وګت بحث دی که په دې کې ورزم د الله سورزو کې نه ختميږي خو حاصل به درته دا وایم کاغه درته وی په د جرح شوی دا د دواړه راویان مجروح دي او هغه ورته کذاب او دجال او فلان ویل دي نو ورته وی جرح مبهمه ده جرح د صادره په حالت د غضب کې ده جرح د معاصر ده په خپل جرح د جارح تر مرګ پاتې شوی نه دي رستي رجوع کړي د صلح کړي ده او د دی راوی باره کې یوازې جرح نه د تعدیل هم دي نو دغه سه جرح د سراوی باره کې پیش کول چې دغه باره کې تعدیل موجود وي دا ظلم نه او د خیانت دي دغه عبارت او دغه حواله به ورته پیش کی بل دا چې ورته دا وایي چې زموستا خبره د روایت په ضعف دراوی په ضعف او په جرح کې نه ده زموستا خبره په توحید او شرک اسلام او کفر کې ده زویم د غیر الله ته علم غیب ثابتول اطلاق د علم غیب په دې کول زویم د اسلام دی ته دا کفر دی زویم د توحید دی ته دا شرک دی د محمد ابن اسحاق بارکی به اختلاف راغلی څوک په جرح کې څوک به تعدیل کوي خو یو امام د جرح او د تعدیل براته پیدا نه کی چې هغه ورته مشرک کافر بدعتی زن طلاق دی ورته ویلي ینه د غلطه وخه ټیک شو دین عقیده نه ثابتېږي خو دومره ضرور ثابتېږي چې دا شی شرک نه دی که شرک وي ابن کثیر شرکی عبارت او روایت په خپل کتاب کې وروړي په خبره باندې پیږي استاد عقیده کلیه چې ته وې سو کلی ثابتې کلی مشرک او سو کې جزئی ثابتې جزئی مشرک ته په خپل 1 نمبر مشرک د جهانی کدا شرکی روایت وې دا خبره شرکی وې نو شرک بارک ابن محمد ابن اسحاق ته چا مشرک نه دی ویلی او شرکی روایت ابن کثیر په خپل کتاب کې کلم نه وروړو دا سي تلبیس دی او دا سي هغه دوکا ده او ځان وستل دی چې د باندې جرح شوی دی او دا شوی دی جرح ټول راواله یو سیټ ته کېده دا راته وای مشرک دی نه او تا ورته شرک ویلې دی د ستا په نسبت مشرک شو بیا چې مشرک شو د مشرک روایت شرکی روایت په خپل کتاب کې روړل رضا په کفر دا کفر ابن کثیر باره کې سوای اپی راضی دی خپل کتاب کې دا راوړی ته دې شي ته شرک وې زورته اسلام وې ته ورته کفر وې زورته دا ایمان ورته وایم یواز ابن کثیر نه دی روړی ابن جریر سره وسکی نور تفاسیر ابو سعود وغیرہ راوړی هغه سره وسکی در منصور راوړی هغه سره وسکی زین شریف هم بیکار کوي کنه کوي زموستا خبره وې زوف او قوت کې او جرح مرحه کې نه د وزان مستړې کو پارام کې نه لن تپوس د نه کوم چې ته اطلاق د علم غیب پینې کې شوی دی کنه دی شوی ته شرک دی دا سړی مشرک شوی دی په دې روایت وروړو باندې
ته خو دې ته شرک وې د اطلاق معنی نه د سره او د اطلاق شوی دی په دې روایت کې قطع نظر د ضعف او د قوت نه وای ټاپه د شرک او د کفر په لګولې شي کو جاهلیه شاخلیه پیږي په خبره باندې نو دا روایت نه شرکی دی نه د اطلاق ناروا دی دا روایت ثابت دی د چانه د اطلاق ثابت دی د عبد الله بن عباس صاحب نه د اطلاق صحابو کړي تابعینو کړي مفسرینو کړي ارباب علم کړي ذمہ دار خلکو کړي او باقی ما در تارزو کو چې دا مسله کافی طولانی ده کزه پورا حق د دې بحث او د جرح او د تعدیل باندې ورزم اذان ته جدا فن دی جدا وغوړی دا د یو ورځ دوه ورځو خبره نه ده خو صرف هغه ما تعلق بهذا البحث هغه ماستا سو مخې تکي خودل باقي کې ان شاء الله سوچو کوي د حواله ځان سره نوٹ کوي نو منکرین چې دی خو کم زور لګي ان شاء الله غي دومره په دې مسلو کې واردم نه دي سي هوا مواجنګي ښه دغه چې یو ځای چرته د اردو کتاب کې پیدا کی چې یاره دا یو روایت دی چې مونږه پیش کوو چې علی کرم الله وجهه د کوفی جمعه تراغه اول ته یو سړی ولاړو خلکو ته تذکیر او تبلیغ کولو او علی سیب ته پختن او پرسان کې چې ته قران کریم کې ناسخ او منسوخ پیژنې هغه ورته وینا علی کرم الله وجهه ورته وی چې اوس زمونږ د جمعه نه هلاک ته ځان د مهلاک کو خلک مهلاکه او زمون جماعت کې ځان مشهور وا چې ز فلانی د فلانی زوی موږ جماعت نه پر کړې دي چې موږ دا روایت پیش کو نو دا بعد شذور نذور بیا وی چې ګوره تهذیب او تهذیب دریم جلد اته درشمه صفه کې ابن حجر اسقلانی سی وی چې ابو البختری لم يسمع من علی شیئا چا ورته پنسن باندې پیرابم کړی وی کنه خو په هم سره وی تبه وی چې دا تهذیب او تهذیب حافظ دې د سټینګ سره وی نو دې چرته اردو کتاب کې لیدلی ویخه باقی هم دغه ابو البختری دی د ابو البختریم دا دو دی یو پدې کې صحابي دی خبره باندې پیږي سفینه رضی الله عنه چې د کنیه ابو البختری ده دویم دا چې دا ابو البختری چې دا مجموع رسائل د امینو کاډوی صفدر راوالی د شل رکعات تراو بارکی وی چې ابو البختری جو اصحاب علی میں سے ہے هغه ورته صحبت ثابته یو تی ورته سمانه ثابته ستاسو مشر دی د دیوبند هغه وی چې دا اصحاب علی نو او هغه وی چې علی سیب شل رکعات تراوی کولی نو ولته وی چې لم يسمع من علی شیئا او دلته بل کتاب کې ستاسو بابا سیب لیکي چې دا من اصحاب علی سیتا دا سم دغه د ملګرو نو صحبت ورسره کړي او ته سمایت ثابت نه ده نو دا دی د اردو د کتاب یو جملو یو ټوکړه کتلی یا د پنجابي دی لیاس ګمن یا د بل کو جاخیلی شاخیلی یو تقریر اوریدلی هغه یو اعتراض کړي هغه را نقل کی نور زمونږ د علاقو د نام نهاد مفتیان لله الحمد دمر به علم دي کوم ورته د اوله طالب مخې ته وباسو او اصولی مناظره ورسره وکي چې څنګه ته زغواړم چې یو به مناظر راځي یو به معاون راځي او مناظره به تر اخره پوری وی مسله به صفا کو کپدی باندې دی مخې ته زمونږ د اوله طالب تر وتل د نام نهاد مفتیان نو ان شاء الله چې لسمنټ مر سره بیا خبرې نشي کوله او دنیا ته بد دي جهالت او ناپوهي او دغه تلبیس او د حماقت د بظاهر شي خدا خو چې مناظرو ته زینو بس او خيار غلدي نزان سره ډله ټپله جوړه کی بس درې سلور شپې بس تربيت ورته ورکی زه چې داسې وکم نو تاسو به داسې کوئ او زه چې داسې وکم تاسو به داسې کوئ نو بسال تزان باندې بیا پیریان راولي سیبا بس بیا نه خبر اوري هغه یو مناظره ما کتل نو هغه یو بریلی عالم دی هغه یو مسله کې راگیر کی او دی خو دا دیوبندی مناظر نام نهاد دا ورته او خاندین هغه ورته وی چې ته خو مو شرمول خو استاد خو په شرم کار نشته ته ور سره عادت ته خو چې هم شرمېږي خاندستا خو دې سره عادت جوړ دی ته خو په دې شرمېږي نه نو کله چې راټینګ کې خو په شرمونو شرمینو بیا هم درته هی خاندي نو دا مناظره کې ګوره تاسو اصول د مناظره وګورئ د یو شرط دا دی چې اجتناب به د دوه حق نه مناظره کې خندا مندا نشته پیګي په خبره او دې ته یو غب جوړ کړي نه مناظره خدای خبر څه شی ته جوړ کړي بس نو دا مناظره چې کوي زموږ د اوله طالب سره دیو کې را دي شزه خو جزیت څنګه غواړم په انداز به کوي بس
بس بیا کو دنیا ته زبیا علمیت خیمه جدا سمرو بو کې دي نور الحمدلله مونږ دي چونو مړو دي سره خپل خلې نه خرابو کم چې دا بمبړان نه سي دا منافقان بمبړان دا د روبه سیغي سره بیا ز خبرې وکم ان شاء الله وما علی الا البلاغ المبین اللهم صل على سيدنا محمد وآله وإترته وبارك وسلم اللهم عنا على ذكرك وشكرك وتلاوة كتابك وحسن عبادتك ربنا زدنا علما نافعا ربنا زدنا علما نافعا ربنا زدنا علما نافعا وصلى الله على خير